بسم الله الرحمن الرحیم. معزز کتونکو، یو مسافر ور تپوس کړو چې دلته ډیر خلک فرض مونږ کوي، سنت نه کوي، او بیا دا وایي چې د فرض تپوس الله کوي، د سنتو تپوس الله نه کوي. نو آیا دې باره کې وایي تاسو یو کلیپ وکړئ؟ زمونږ داسې ډیر مسافر، داسې ډیر خلک شته چې هغه سنتو له ډیره ترجیح نه ورکوي. نو معزز کتونکو، ګوري دا مسله یاد ساتئ چې دا خبره خو صحیح ده چې د قیامت پر ورځ الله تعالی به د هغه فرایض تپوس کوي چې د الله د طرفه کم زمونږ نه غوښتل شوي دي او په کوم احکاماتو مونږ مکلف یو. دا صحیح ده. د فرضو د روجي یا داسې د زکات د نور داسې چې کوم هغه ارکان اسلام ضروري فرایض دي، د هغې تپوس خو الله کوي. آیا د سنتو تپوس به کوي؟ نه به کوي. نو معزز کتونکو، دا ګوره یاد ساتئ، دا سنت دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقې ته ویل شي. یو خو د سنتو نه بغیر زموږ ایمان هغه مکملېږي نه. د سنتو نه بغیر موږ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت څنګه پرېږدو؟ نو موږ بیا څنګه وایو چې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیان یو؟ نو سنت دا زموږ په دین کې په فرض پسې مثال دویمه درجه کې دي. نو زموږ دا دین د سنتو نه بغیر دا نیمګړی او ناقص دی. ډیر ګوري محترم، داسې ډیر کارونه شته چې موږ او تاسو ورته سنت وایو. نو که چېرته دا سنتو له موږ ترجیح ورنکړو، نو ګوره زموږ دا دین دا به نیمګړی پاتې شي. زموږ ډیر کارونه هغه به د سنتو نه بغیر بیا داسې اسلامي پاتې نشي. نو ګوري د فرضو تپوس خو د قیامت پر ورځ الله تعالی کوي، د سنتو نه کوي. نو د سنتو باره کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حدیث ته د هغې مفهوم دا دی چې د سنتو ته زموږ علما کرامو مکملات متممات ویلي دي. د دې مطلب دا دی چې کله یو سړی فرض وکړي یا فرض یې کړی وي، په هغې کې څه نقصان راغلی وي، کمې زیاتې وي، یا د سړي نفل منځونه قضا شوي وي، نو دا سنت یا نفلونه دا ورپسې کوي. ځکه که چېرته د قیامت په ورځ ستا سره الله تعالی د فرضو حساب کتاب کوي او ستا په دې فرضو کې کمې زیاتې راووتله، نو دا به په څه باندې پوره کېږي؟ نو کیدای شي الله تعالی د سنت یا د نفل منځونه چې کوي دا په هغه تله د میزان کې واچولی شي، ستا په هغه فرایض او هغه منځونه دا پوره شي. نو ګوري د سنتو ته محترمو داسې کمزوري مه ګورئ. ډېر خلک داسې شته، خاص کر په عربو کې چې کوم دي عربیانو سره هغې تعلق ساتي، نو هغې وایي فرض نه کوي، فرض وکړي او سنت پرېږدي. نو کیدای شي هغې سنت په کور کې کوي. دویمه دا ده چې د سنتو نه بغیر محترمو زه څنګه دا ووایم چې زه د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام امتي یم، زه د عاشق رسول یم. سنتو تابعداري محترمو د مستحباتو تابعداري دا پکار ده. نو زمونږ دین اسلام او زمونږ ایمان دا به مکمل او دا به پوره وي، د هغې فایده به مونږ ته بیا ملاویږي.